بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة علی نبیه اما بعد. نن عقایدو کې د شرک دریم قسم، شرک فی الاختیارات، د الله تعالی په مخصوص اختیاراتو کې شرک، د نتایج مالک د الله نه علاوه بل څوک ګڼل، دې ته ویل کېږي شرک فی الاختیارات، شرک فی النتائج. مفتی صاحب لیکلي حقیقت دا دی چې الله تعالی خالق هم دی، مالک هم دی، قادر مطلق دی، او مخلوق نه د شي مالک کېږي شي او نه په شي باندې هغه ته قدرت او ملکیت حاصلې دی شي. الله تعالی اگر چې الله تعالی انسانانو ته څه خصوصیات ورکړي دي، اختیارات یې څه ورکړي دي، الله تعالی دا با اختیار مخلوق پیدا کړی دی، اسباب پیدا کړي، مادیات پیدا کړي، بیا غ اسباب او مادیات الله تعالی انسان نه دغه عارضی مالک جوړ کړی دی. دغه اسباب او مادیات به اختیاروي، خدایغه اسباب او مادیات نه چې کوم نتایج راوځي، هغه نتایج د انسان په لاس کې نه دي بلکې هغه د الله تعالی په لاس کې دي. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم په دې باندې دوه مثالونه بیان کړیو، هغه سره وضاحت کړو. فرمایلی ګوره یو زمکه دا پټه ده، دا د غلی د غیر پر ذریعہ او سبب ده. الله تعالی انسان د پټي مالک جوړ کړی دی، بیا یې د صلاحیتونه ورکړي دي، ذهن ورکړی دی، بیا د اختیار ورکړی دی چې دا پټه خنرم کی خسته تخم پکې وکړي، وبمو په وخت ورکوي، ګوډ ورکوي، خیالي ساتي، خصمانه کوي. خو دینه پس بیا غلا ملاویدل، ا نتیجه دی فصل د کاشت هغه نتیجه هغه د الله په لاس کې ده، هغه د انسان په لاس کې نه ده. کله کله الله تعالی موږ ته وخی چې فصل وی تیار وی تقریبا، او انسان وای چې دا زما په لاس کې دا بس ما ته لاس تراغه، خو په اخره کې بیا انسان الله تعالی د هغه نه د غلینه محروم کی. په سین کې دا غرانګي واقعا شوی و، یو ډیر لوی زمیدار او دنیاوی اعتبار سره لوی سړی او دیو پټای مشر د غزمکه او ډیر لوی ازمکه و، ډیر ازمکه و، زر 2000 ایکړ ازمکه، هغه باندې د چاولو فصل او چاولو فصل تقریبا تیارېدو کی. نو په اخره کې بیا سره ورکوي، دا دکانونو ولا سره چې وی دا ورکوي د ایکړ په سر باندې یو بورې و غیره دي د پاره چې دا دانه غټه شي، مضبوطه شي. نو هغه ک 2000 ایکړ او 2000 بورې راوړي، ک 1000 ایکړ خو 1000 بورې بیا نیم مزبکه کې هغه سره واچوله، او وی چې د نیمه کې به سبات واچو. داغه کسان چې کوم کسانانو هغه ډیرو مزدوران زیاتو، بهر ال سیواچو د سباته. دلته سرحد کې پنجاب کې د علاقو کې بارانونه شیو، نو دریای سند کې سیلاب، اول ته پاغش په باندې سند کې باران او شو خډیر نیر وشتي دا دغه پټه ټول چې څومره وو ټول فصل هغه وګیو. نو دا غرانګي الله مونږ ته خی، یا دا غرانګي مشهور واقعه تاسو اوریدلې ده، هغه یو مجذوب یا د الله تعالی سره تعلق خزا یا نر دواړو متعلق خبره راغلې ده. داغه د جوارو فصل باران مو شو، بیا پاسه نه غلې وشوه، هغه فصل بالکل په یوبو په سر باندې داسې لامبو وهاله. نو دې چې کله راوتلې د اسمان ته خلوچ تکړه خاندیدل ده، او وی چې الله تعالی سي ځان له مصیبت واخیسته، تیار رزق رانه واخیسته او نور برکوي. دغه رنګ الله تعالی کله کله څوي تیار رزق د سړی نه واخلي. دې لپاره چې د انسان په سمجھ کې راشي چې د نتایج مالک هغه الله دی. دویمه مثال حضرت مفتی سے ورکړو، د انسان د جوړې، انسان هغه ته اختیار دی چې کوم ځکه دی واده کوي
او کومه خزه خوخه وي کوم خاندان خوخي پای کې ځان لپاره واده وکي کله کله یو خاندان مشهور وي دی اولادو یا د نارینه بچو متعلق یا هغه خاندان وي هغه کې واده وکي او ډاکټر بم دواړو متعلق وي چې دا بالکل اولاد د لپاره فټ دي خو اولاد کېدل دا نتیجه ده دا نتیجه ده الله په لاس کې ده دا سیبوی ډاکټران به چې دا اولاد د لپاره فټ دي خو اولاد نه کیږي دمونه څو هر څه به وکي خو چې د الله خوخه نه وي نو اولاد هغه نه کیږي الله تعالی په قران کې فرمایلی دی دغه متعلق چاته الله تعالی زامن او دونه دواړه ورکړي وي چاته صرف زامن ورکړي چاته صرف دونه ورکړي او څوک د دواړو نه محروم کړي وي ولی دا نتایج د الله په لاس کې دي نو نتایج مالک هغه الله نه کله کله ودا سوي غریب کورنۍ به وي او جوړه ودا سوي په ظاهره به کمزوري غوندي لګي بچي ډیر وشي او کله کله ودا سوي مالدار خلک به وي وس به راسي هر څه به سره وي او په ظاهره جسمانی اعتبار سره به خفت او تکړه لګي خود بچي نه وي نو دا بچي دا نتیجه ده دا نتیجه ده الله په لاس کې ده دا غرنګ هر نتیجه بیماری نه پس نتیجه یا د صحت په حالت کې ده او یا مرګ دا د الله په لاس کې ده نو د دنیا نتایج بیماری او شفا شو اولاد ورکول دي رزق ورکول دي عزت او ذلت ورکول دي نفع او نقصان دا ټول نتایج دي خیر او شر دا د الله په لاس کې دي اسماء الحسنا دا منګه ورت په خانقاه کې کو دغه مقصد هم دغه وی چې منګه دا نتایج د الله نه وغواړو د الله د صفاتي نمونه په ذریعه سره دغه نه غختل پکار دي حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم فرمایلی چې کله منګ وایو چې یا الله یا معز یا مذل هغه وخت زمون په ذهن کې دا پکار دي یا معز اے د عزت مالکا دنیا کې د عزت مالک او آخرت کې دنیا کې عارضی او آخرت کې دایمي عزت مالک ماته عزت راکې مذل اے دنیا کې د ذلت نه بچ کون کې او د آخرت دایمي ذلت نه بچ کون کې ما د دنیا او د آخرت د ذلت نه بچ بهرحال نتایج مالک الله دی او دا غرنګ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم حضرت سید مفتی مختار الدین شاه صاحب دامت برکاتهم فرمایلی چې یو نتیجه په آخرت کې په انسانيت باندې چلیږي لکه دلته تریشل و چلیږي غنم جدا او بوس جدا شي دغه رنګ په آخرت کې په انسانيت باندې تریشل چلیږي هلته به نتیجه راوځي چا چې په دنیا کې ځان انفا ثابت کړو ا جنت ته او چا چې دلته ځان انفا نه وي ثابت کړي او د الله سره داغه قدر نوي هغه به جهنم ته ځي بهر حال نتایج مالک دی الله نه علاوه بل څو غنل دام د شرک قسم دی او دریم نمبر قسم دی الله تعالی دې مونږه ته صحیح ایمان او عمل را نصیب کړي